السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو مخکنو درسونو کې اولنی درس کې مونږ د دعا سلیریش آداب د قرآن او د حدیث په رڼا کې ذکر کړیو. په دویم درس کې مونږه 15 قسمه هغه کلمات د احادیث په رڼا کې ذکر کړیو چې په هغې سره دعاګانې قبلې دي. او په دریم درس کې مونږه هغه وختونه ذکر کړل 14 چې په هغې کې دعاګانې ښې قبلې دي او د احادیث په رڼا کې مونږه خودلیو چې الله او رسول فرمایي چې په دې کې دعاګانې ښې قبلېږي او دعاګانې نه رد کېږي. نننی څلورم درس کې مونږه هغه کسان ذکر کوو چې د هغې دعاګانې قبلېږي او د هغې دعاګانې نه رد کېږي. د ټولو نه اول مظلوم، د مظلوم دعا نه رد کېږي او هغه قبلېږي. او دویم انسان د مسافر دعا قبلېږي او هغه نه رد کېږي. دریم کس د پلار دعا د خپلو بچو په حق کې نه رد کېږي بلکې قبلېږي. د دې دریو واڼو د ثبوت دپاره دلیل دی موږ سره د ابو هریره رضی الله عنه روایت چې هغوی فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی 3 دعوات یستجاب لهن لا شک فیهن. وی درې قسمه خلق چې د هغې دعاګانې قبلیږي، معنی درې قسمه دعاګانې هغه قبولولی شي او هغه نه رد کېږي، شک نشته د هغې په قبلېدو کې. یو دعوت المظلوم، د مظلوم دعا، و دعوت المسافر، او دویم د مسافر دعا، او دریم و دعوت الوالد لولده، د پلار دعا د خپل بچی په حق کې د دې دریو واړه کسانو دعا نه رد کېږي. دا روایت امام ابن ماجه رحمه الله ذکر کړي په خپل سنن کې په 3862 نمبر باندې، او امام البانی رحمت الله علیه د حدیث ته په تعلیق کې حسن حدیث ویلي. او دغه رنګ دا حدیث امام ابو داود طیالوسی ذکر کړي په خپل مسند کې په 2639 باندې. څلورم کس د الله په لاره کې غزا او جهاد کوونکې د دعا نه رد کېږي. پنځم کس حج کوونکې، او شپږم کس عمره کوونکې د دوی دعاګانې نه رد کېږي. دا شپږ کسان شو. د دې رستنو دریو دپاره دلیل موږ سره د ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی. هغوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه روایت کوي. وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله. د الله په لاره کې غزا کوونکې او حج لتلونکې او عمرې لتلونکې وفد الله د الله تعالی ملمانه دي. دعاهم فاجابوه، هغې دی الله دی را وبلل فاجابوه، نو د هغې قبولتیا وکړه د الله. یو ته ویلو جهاد وکړه نو جهاد للاړ، بل ته ویلو حج در باندې فرض دی نو حج للاړ، بل ته ویلو عمره وکړه نو عمرې للاړ. دریو واڼو د الله خبره ومنله نو وسألوه فاعطاهم، دی چې د هغه نه څه غواړي نو فاعطاهم الله تعالی ورله ورکوي او د دې دعاګانې نه رد کوي. دا روایت امام ابن ماجه رحمه الله په خپل سنن کې ذکر کړي په 2893 نمبر باندې، او امام البانی رحمت الله علیه د حدیث ته حسن حدیث ویلي، او امام بهقی رحمت الله علیه په خپل شعب الایمان نومي کتاب کې ذکر کړي په 3813 نمبر باندې. او وم انسان چې د هغه دعا نه رد کېږي او قبلېږي هغه د نیک اولاد، نیک بچے، صالح بچے، د خپلو والدینو دپاره چې دعا غواړي د هغه دعا قبلېږي او هغه نه رد کېږي. په دې باندې موږ سره دلیل د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. هغوی فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الله عز وجل لیرفع الدرجة للعبد الصالح فی الجنه. وی یقینا الله عز وجل او الله جل جلاله خامخا د یو بنده درجه په جنت کې اوچتوي. فیقول، نو دا بنده الله نه سوال کوي، الله ته وایي یا ربي، ای رب زما انا لی هذه، دا درجه زما دپاره د کوم ځای نه، دا په کوم عمل باندې؟ فیقول، نو الله تعالی ورته وایي باستغفار ولدک لک، دا ستا د بچی د بخښنې غوښتلو د وجې نه چې ستا دپاره بخښنه غوښتلې ده، معنی د نیک اولاد دعا د پلار او مور په حق کې هغه نه رد کېږي، هغه قبلېږي.
دا حدیث امام ابن ماجه رحمه الله ذکر کړي په خپل سنن کې 3560 نمبر باندې او امام احمد رحمت الله علیه ذکر کړي په خپل مسند کې په 10610 باندې او دا الفاظ د امام احمد رحمت الله علیه دي او امام البانی رحمت الله علیه په تعلیق د مشکات کې په 2354 باندې د حدیث تا صحیح حدیث ویلي چې دا حدیث سره صحیح حدیث دی. اتم انسان چې د هغه دعا نه رد کیږي او هغه قبليږي هغه د هغه کس چې په خوشحالۍ کې دعاګانې غواړي نو په وخت د مصیبت کې د هغه دعا ښه قبليږي او هغه نه رد کیږي. دې باندې موږ سره دلیل د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده. هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وی څوک چې دا خبره خوشحالي چې هغه د هغه دعاګانې دی الله تعالی په وخت د مصیبتونو کې قبول کړي فليكثر الدعاء في الرخاء نو دې ډېرې ډېرې دعاګانې د الله نه غواړي پس کې په خوشحالۍ کې او د خوشحالۍ په وخت کې. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي په 3382 نمبر باندې. امام البانی رحمت الله علیه د حدیث ته په تعلیق د سنن ترمذی کې حسن حدیث ویلي. نهم کس چې د هغه دعا قبليږي او هغه نه رد کیږي نو هغه د روزدار د روزدار دعا قبليږي هغه نه رد کیږي. په دې باندې موږ سره دلیل د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده. هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. وی درې دعاګانې داسې دي چې هغه نه رد کیږي. یو دعا د پلار د بچی د پاره او دویم دعا الصائم د روزدار او دریم دعا د مسافر. نو د روزدار دعا سګي دا ښه قبليږي. دا حدیث امام بهقی رحمت الله علیه په خپل کتاب السنن الکبرى کې ذکر کړي په 6392 نمبر باندې او امام ابن عساکر په خپل معجم کې ذکر کړي په 405 نمبر باندې او امام البانی رحمت الله علیه د حدیث تا په صحیح الجامع کې په 3032 نمبر باندې حسن حدیث ویل. لسم کس چې د هغه دعا قبليږي او هغه نه رد کیږي هغه د بیمار چې د خپل بیماری په وخت کې څه غواړي دعاګانې غواړي. په دې باندې دلیل د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده. هغه فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الله عز وجل يقول يوم القيامه ويقينا الله تعالی په ورځ د قیامت دې بنده ته وي یا ابن آدم اے بندا مرضت فلم تعدني اے بنده زه بیمار شوم تا زما بیمار پورسی او تپوس نو کړي. قال دا بنده بو یا رب کیف اعودک اے رب زما زستا سرنګ تیمارداری حکم زستا سنگ بیمار پورسی حکم زستا سنگ تپوس د بیماری حکم وانت رب العالمین تخو رب العالمین پالون کې د مخلوقات مانت بیماری کې نه پتا باندې بیماری ناراضی. قال نو الله ورتوي اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده. وی آیا تا ته پته نشته چې زما د پلان کې بنده بیمار شو تا د هغه تپوس نو کړي تا د هغه تیمارداری او بیمار پرسی نو کړي نو اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. وی آیا تا ته پته نشته که چېرته تا د هغه تیمارداری کړی وی بیمار پرسی دی کړی وی تپوس لیتلی وی نو تا به د هغه په خوا کې زه موندلی وی. معنا بیمار سره الله نو د بیمار دعاګانې څه کېږي قبليږي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړي په 2569 نمبر باندې او امام البانی رحمت الله علیه دې حدیث ته په صحیح الترغیب والترهیب کې په 952 باندې صحیح حدیث ویلې دي. دغه رنګه شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه د دې جملې لوجدتنی عنده د دې په باره کې فرمایي وی دا دلالت کوي چې د مریض الله ته نږدې دی او د مریض په خوا کې الله دی. معنا الله وسره دی په اعتبار د علم او په اعتبار د قدرت. نو د دې وجه نه علما فرمایي چې د مریض دعا ښه قبلېدونکې ده. کله چې هغه چاته دعا وکړي نو دعای څه کېږي دعای قبلېږي او که چاته خیرې وکړي نو خیرې قبلېږي. الله دې موږ ته د هغه دعا نصیب کړي او د خیرونو هم دې الله وساتي.
یولسم انسان چې د هغه دعا قبليږي او هغه نه رد کیږي هغه د یو مسلمان بل مسلمان د پاره پوښیشا دعا غوښتل د یو مسلمان په غیر موجودګي او غیر حاضرۍ کې د بل مسلمان د پاره څه غوښتل دعاګانې غوښتل دا دعا قبليږي او دا نه رد کیږي په دې باندې دلیل لمن سره د ابو الدرداء رضی الله عنه روایت هغه فرمای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دعوت المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثل وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی وی د یو مسلمان دعا د خپل رور مسلمان د پاره پششا مستجابتن قبلیدن کی دا هغه قبول کړي شوی دا هغه قبلیږي عند رأسه ملک د سر په خوا کې یو فرشتہ او ملک ولاړی مؤکل چې د باندې مقرر ده کله چې د خپل رور د پاره دعا کوي د خیر قال الملك المؤکل به نو دغه چې کوم د خوا کې ملک او فرشتہ ولاړه هغه سوی امین دعا دی الله ستا قبول کی ولک بمثل او تعالی دی هم هغه شانی څنګه چې ته د بل رور مسلمان د پاره غواړي نو معلومه شوشله چیرې د پوښیشا د یو مسلمان د پاره دعا داسګي ښه قبليږي دا حدیث امام مسلم ذکر کړي په 2733 نمبر باندې او امام بخاری ذکر کړي رحمه الله په الادب المفرد کې 2525 نمبر باندې او په الادب المفرد په تعلیق امام البانی رحمت الله علیه دی حدیث ته صحیح حدیث ویلې دولسم انسان چې د هغه دعا ښه قبليږي هغه د عدل او انصاف والا بادشاہ حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کی راضی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ثلاثه لا ترد دعوتهم و درې کسان دي چې د هغه دعاګانې نه رد کیږي یو په هغه کې د الامام العادل انصاف والا او عدل والا بادشاہ او دویم کس چې کوم دی کې حدیث کې ذکر دی والصائم حتى يفطر او د هغه روزدار چې روزه نیولې ده د روزدار دعا نه رد کیږي او هغه قبليږي تر دې چې د خپل روزه ماته کوي ودعوه المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامه او دعا د مظلوم چې په هغه باندې ظلم شوی د دعا به په ورځ د قیامت باندې د وریځو نه پورته کړي شي الله ته وتفتح لها ابواب السماء او دې ته به د اسمان دروازې کلاو کړي شي ويقول او الله بوي بعزتي لانصرنك ولو بعد حين وي په خپل عزت می دی قسمی چې خامخا زستا مدد کوم ولو بعد حين اگر چې سو وخت پس ولې نه نو معنی دا شولا چې د مظلوم دعا د روزدار دعا او خصوصا چې مونږ کم د صد لپاره د دلیل ذکر کړو چې هغه د انصاف والا بادشاہ دعا هغه رد کیږي نه او هغه قبليږي دا حدیث امام ابن ماجه رحمه الله ذکر کړي په خپل سنن کې په 1752 نمبر باندې او امام البانی رحمت الله علیه دې حدیث ته صحیح حدیث ویلي دغه رنګ دیارلسم انسان چې د هغه دعا قبليږي او هغه نه رد کیږي هغه د الله لپاره ډیر یادونکي چې الله ډیر یادې د هغه دعا قبليږي او هغه نه رد کیږي اغا پدې باندې دلیل د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته هغه فرمای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ثلاثه لا يرد الله دعاءهم ودرې کسان دي چې د هغه دعا الله نه رد کوي الذاکر الله كثيرا یو الله له ډیر یادونکي ودعوه المظلوم او د مظلوم دعا والامام المقسط او د انصاف والا عدل والا بادشاہ دعا دی حدیث کې د مظلوم او د عادل بادشاہ د دعا په باره کې خبر رااله نو د ډیر الله له ډیر یادون کی دعا هغه نه رد کیږي دا حدیث امام بیهقی ذکر کړي په شعب الایمان نومي کتاب کې 25973 نمبر باندې امام طبرانی رحمت الله علیه ذکر کړي په الدعاء نومي کتاب کې په 1316 نمبر باندې او امام البانی رحمت الله علیه په صحیح الجامع کې په 3064 نمبر باندې د حدیث ته حسن حدیث ویلي دي سوارلسم انسان چې د هغه دعا قبليږي وغه نه رد کیږي هغه د چې د الله په ذکر سره او په اودس کې کم سړی اودشي نو د هغه دعاګانې الله تعالی نه رد کوي او هغه قبلې لکه په دې باندې موږ سره دلیل د معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت ته وی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ما من مسلم یبیت علی ذکر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وی ایس یو مسلمان شپه نه تیری
په ذکر د الله او په یاد د الله او په اودس کې او د بیا د شپې راپاسي او د الله نه د دنیا او د آخرت خیرونه غواړي الا اعطاه ایاه مگر الله تعالی بدل دغه خیرونه او دغه دعاګانې قبلی او دغه خیرونه به ورله ورکوي. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله په خپل سنن کې په 5042 نمبر باندې ذکر کړي او امام البانی رحمت الله علیه د حدیث ته په تعلیق د سنن ابي داود کې صحیح حدیث ویلې دی. نو دا هغه کسانو چې د هغې دعاګانې قبلیږي 14 کسان الله تعالی دې مونږه هغه چانه وګرځوي چې د هغې دعاګانې قبلیږي او الله دې هغه چانه مونږه وساتي چې د هغې دعاګانې رد کیږي او نه قبلیږي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.